زما نوم نیلم ابرار چټان دی او پیشې لحاظ سره وکیله یم. دې نه علاوه سوات کې مختلف سوشل اکټیویټیز هم کوم. 2011 نه سوشل فیلډ ته چې مونږ کله رالو نو هغه دا وه چې د امن حوالې سره به ما کار کوو. هغې کې بیا ماته ګولډ میډل هم میلاو شو او په هغې کې زما کوم غټ مقصد چې و نو هغه د نوي کل لپاره د امن اواز و او هغې باندې ما ډیر زیات کار کړی. ما کوشش کوو چې وړو ته مختلف اکټیویټیز چې په هغې کې به پینټینګ کورس و، سپورټس اکټیویټیز به و، مختلف اکټیویټیز کې مونږ واړه انوالو کول چې کوم دهشتګردي په سوات کې تېره شوې ده چې د هغې هغه اثرات زمونږ د نوي پل په ذهنونو باندې رانشي. دې نه بعد چې بیا کوم دی نو سوات کې دا زلزله راغله. هغې زلزلې کې مونږ پوره د خلکو سره منډه تړله ووهله. هغې کې مونږ د رویل فیملی یو بیبي ده، د هغوی په ترو باندې خلکو ته مختلف قسم امداد ورکو. کرونا ټایم کې مونږ اویرنس سیشن وکړې. اوس چې دی کله د سوات کې سیلاب راغی نو دې ټایم کې مونږ د اولنۍ ورځې نه دا کوشش وکړو او بلکې هغه کوشش زموږ سر ته هم ورسېدو چې 3 ورځې مسلسل مونږ خلکو ته 2 ټایمه تیار خوراک، چونکې کورونه ګنده پراته وو او فیملیز د هغې نه وتلو. صرف مرد حضرات چې کوم په کورونو کې وو د خپل کورونو خیال یې کوو نو هغوی له مونږ روټۍ وړه، باقاعده تیار خوراک په ورته وړو. او بیا چې کله پکې دا ډیمانډ وشو چې لکه په مخه هره اداره چې راځي وریجې راوړي نو مونږ هغو له بیا د روټۍ او د سالن انتظام وکړو، ځکه چې زموږ مقصد دا و چې د هغوی خېټه مړه وي نو هغوی کې به طاقت وي، هغوی به خپل کورونو کې کار کولی شي. په تش خېټه باندې خو کار نه کېږي که نه، انسان به سم دغه وکړي، ځي صفایي به وکړي یا به محنت مزدوري وکړي. رزق خو الله پاک انسان له طاقت دپاره ورکړی که نه چې طاقت ورته میلاو شي. نو کله چې مونږ 3 ورځې خوراک ورکړو نو بیا مونږ نور ادارو سره هم چې خبرې وکړې نو مونږ ورته ویل چې د چاولو په ځای ورته سالن روټۍ کوي. نو هغه کار بیا نورو ادارو چې شروع کړو نو مونږ بیا د دغې نه قلار شو. بیا مونږ خپل یو پیکج تیار کړو، په هغې کې خشک راشن و او چونکې مونږ ته پته وه چې څه ادارو خلکو ته سلینډرې ورکړي دي نو مونږ ورته خشک راشن ورکړو. د خوراکه مسله حل شوه. بیا مونږ سروې وکړه چې دې خلکو ته مین زیات ټاپ 5 کم پرایورټیز نیډ چې کوم دي د دوی هغه څه دي نو مونږ سروې وکړه او هغه ډېر زیات غریبانان خلک یې ورته راوویستو چې ډېر زیات غریبانان وو هغه یې ورته راوویستو. او یا هغه سپیدپوش خلک چې چاته لاس نشي نیولی، چاته ځان نشي جوړ کولی چې زه په دې سخته کې هم زما سره مرسته وکړئ نو هغه کسان ته مونږ راوویستل. 100 فیملیز یې برابر کړو او د هغوی چې کوم مین ضرورت و نو هغه دا و چې طلایي، رضایي، بالښت، لوښي، کپړې دا زموږ په کار دی. نو بیا موږ داسې کار وکړو چونکې موږ خو لوکل فنډ باندې کار کوو. چا 15,000 راکړي، چا 10,000 روپۍ راکړي. تاسو ته پته ده چې دې نه به ډېرې نه جوړې شوي، یا به یو 2 لکه جوړې شوي یا به یو 2.5 لکه جوړې شوي. 15,000 په 10,000 په هېڅ هم نه کېږي. موږ ته چې پکې یو ډېر غټ فنډ میلاو شوی و نو هغه یو کس راکړو چې هغه 50,000 و نو د هغې سره زموږ فنډ لږه ګزاره وکړه نو موږ ولګېدو په هغې باندې. موږ طلایي د هغې سره موږ بالښت ورسره چې دی نو د فیمیل لپاره هایجین کټس ځکه چې هغه ډېر زیات ضروري و پکې نو هغه موږ تیار کړو. بیا موږ سره د کپړو خو پیسې نه برابرې دي نو هغه موږ د خلکو نه ډونیټ کړې او هغې ښه ښکلې نوي نوي کپړې وې موږ ورته برابر استري کړې، هغه یې ورته پکې پیک کړې او لوښي چې دي نو هغه موږ ته خلکو ډونیټ کړو. نو په هر یو شاپر کې ورسره موږ 2 پلیټس، یو ګیلاس، 2 کپونه لکه چې د وخت د ضرورت کار کوي هغه پیکج موږ خلکو ته ورکړو. اوس زموږ چې کوم نیکسټ ټارګټ دی زموږ سره لږ فنډ پاتې دی، موږ کوشش کوو چې لږ پسې نور برابر شي نو ایټ لیست چې په دې موږ یوه رضایي واخلو او هم هغه فیملیز ته یې ورکړو کوم ته چې موږ دا تیر شوی پیکج ورکړی دی. نو د یو لکه دغه فیملیز چې دي دوی کور شو، لکه دوی ته هر څه میلاو شو په دې یو پیکج کې. او زموږ نور هم کوشش دا روان دی چې د فیمیل هایجین کټس چې کوم دي دا لازم هر منث کې موږ دوی ته ورکړو څو پورې چې د هغوی دا کورونه کلیر شوي نه دي، صفا شوي نه دي او واپس خپل زوړ حالت ته راغلي نه دي. او دې نه علاوه زموږ کوشش دا دی چې انسټیچ کپړې واخلو او دې خلکو ته یو سوټ ورکړو چې ایټ لیست ورکړو ورته.